د هندستان سره مینه ورولې لرو، مینه ورولې لرو. دښمنه شور مه کوه، بې ځایه زور مه کوه، زړونه تلې لرو، زړونه تلې لرو. موږ د هندستان سره مینه ورولې لرو، مینه ورولې لرو. دښمنه شور مه کوه. یره د اعلی درجې منافقان یې ملحدینو قوم پرستو تاسو ته یې ویم ستاسو په دې داسې حرکت موږ ته په خدای قسم موږ له تاسو پورې الټه خندا راشي. خندا په څه راشي چې ستاسو د بې غیرتوب یو چې کومه د بې غیرتوب هغه اخري کټګري د تاسو هغې ته رسېدلي یې. ولې چې تاسو د هېڅ قسم ته نه ښي او نه شي یې، تاسو چې دی هغه بلې محکمې والا په دې چل باندې موږ ته ښکاره شي. او د دې ملحدینو قوم پرستو دوه ارمانونه دي. هغه دوه ارمانونه څه دي؟ یو ارمان یې دا دی چې امریکا به راشي او په افغانستان په طالبانو باندې به حملو کړي، موږ ته به افغانستان دوباره پاتې شي. ټیک شوله. دویم ارمان یې څه دی چې دا هندوانو سره چې دا دوی دومره مینه محبت کوي، دوی مقصد دا دی چې د هندوان به راشي او پاکستان به ټوکړي ټوکړي کړي. او دا د لګان چې دی د دغه بس دا دوه مقصدونه دي. د هندوانو په تمه ناست د انګریزانو تالي سټ او د کفارو تالي سټ چې را به شي هغوی به په طالبانو حملو کړي. دا هغه تالي سټ دي چې دې بې غیرتو کله هم په خپله جنګ ونه کوي، یعنې د نورو خلکو د جنګ په تمه باندې دا چلونه کوي او ګډېږي را ګټېږي. थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी حیا کرو بغیرتو قوم پرستو اور ملحدینو. تاسو چې دی چرته کې د حیا او د عزت کار هم وکئ که نه. اوس راغلی د انډیا پوج سره دې ټویټ کړی دی چې ګینې افغانستان طالبان قلم ورسره نه دي ولاړ. هغوی ځان له لګیا دي چې دا ملک راټول کړو او تاسو قوم پرسته ورپسې د شانه لګیا یې. مقصد او کوشش مو دا دی چې په دغه طالبانو باندې د شانه امریکا راشي یا یورپ اور کنټریز یو ځای شي او څه حمله وکړي چې دا طالبان ختم کړي، چې زموږ قوم پرستو ته واپس چې دی ملک پاتې شي. ستاسو دقه یو خواهش دی. او د پاکستان دپاره هم خواهش ده، ځکه د انډیا د پوج سره ټویټ کړی چې یاره د انډین دا پوج به راشي پاکستان به ټوکړي ټوکړېږي. نو ملګریا تاسو لږ سیټ ته کښېنئ. پاکستان یو ایټمي قوت دی، یو ایټمي ملک دی، او کله چې د ملک خبره راغله نو جواز نه جوړېږي چې موږ به لکه ستاسو چې دی د نورو ملکونو د انګریزانو ملکونو غلامي شروع کړو، بلکې زموږ په غېڼ کې دومره زور شته دی چې دا مودي هم پې درله راسور کړو، ورڅنګه هم چې پې د اشرف غني راسور کړو. پوه شولې؟ دغسې پې د دا مودي هم کېنولی شو. او داسې ده چې دا د غوا میچازو څکلو والا والله که زموږ دې غېڼ ته مو ګوري. او تاسو چې دی په خپل ژوند باندې افسوس تاسو له پکار دی. تاسو چې دی نور هم لکه ذلیله کې ضلالت غواړئ، د دې نه مزید هم ضلالت تاسو غواړئ. نور مو څه مقصد دی چې داسې حرکتونه کوئ؟ لږ شرم وکئ، لږه حیا وکړئ. سترګو له هم د غلو اوبه ورکړي دي. څه بې شرمه قوم یې قسم په خدای دی. بس